قدرمنو د توبې څه طریقه ده؟ نو توبه صرف دې ته نه وایي چې انسان تش په خوله باندې وایي چې یا الله توبه یا الله توبه، لکه زمونږ خلک چې وایي، بلکې توبې خپله طریقه ده، علماو بیان کړې ده. امام قرطبي رحمه الله خپل تفسیر کې دې پوره تشریح کړې ده چې حقوق دا په دوه قسمه دي، یو حقوق الله دي، بل حقوق العباد دي. نو که انسان حقوق الله ضایع کړي وي نو دې نه توبې طریقه دا ده چې انسان به درې کارونه کوي. یو دا چې په ژبه باندې به استغفار وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دویمه په زړه کې په دغه کړي ګناه باندې خپېمانې، په زړه کې به دا وایي چې یاره ما خو دا ګناه کړې ده، دا خو مې ډېر غلط کار کړی دی، ډېر بد مې کړي دي. او دریم نمبر په آینده کې به د دې ګناه د نه کولو په خیر اراده وکړي چې دا ګناه به انشاءالله کله هم بیا ونه کړم. که په دې طریقې توبه وویسته نو انشاءالله چې د ځای نه د پاسېدو نه مخکې به ورته الله پاک ټول ګناهونه معاف. البته که فرائض لکه منځ، روژه، زکات یا واجبات تېره پاتې شوي د هغې به قضا هم راوړي، نو بیا به یې توبه قبلیږي. او که انسان حقوق العباد ضایع کړي، لکه د یو مسلمان مال یې په ناجایزه طریقې سره خوړلی وي یا د هغه بې عزتي کړې وي، نو د دې سره بیا یو بله خبره هم ضروري ده چې مسلمان ته خپل حق واپس کړي یا د هغه نه معافي وغواړي، نو بیا به توبه قبلیږي. که غیبت یې کړې وي د هغه نه معافي وغواړي، که هغه معاف کو الله به معاف کړي، که هغه معاف نه کړه الله هم نه معاف کړي. او که یو بل مسلمان په ناحق باندې وجلی نو د مقتول وارثانو به که دې معاف کو خو ډېره ښه ده، دې به بیا صرف استغفار ووایي او په آینده کې بیا د نه کولو اراده وکړي، د دغې ګناه د دغې قتل په ښه اراده به کوي. او که هغوی د قصاص مطالبه کوله، د مقتول وارثانو د قصاص مطالبه وکړه چې موږ به بدل اخلو، قصاص به اخلو، نو ځان به هغوی ته د قصاص اخیستو لپاره حواله کوي. او که په یو پاک دامنه مسلمانه زنانۍ د زنا تهمت لګولی و او هغوی معاف نه کړه، دا تهمت لګونکي هغوی معاف نه کړه بلکې د حد قذف مطالبه کوله، نو ځان به کولو وهلو تم حواله کړي. دقه پاکې مسلمانې زنانه باندې چې د زنا تهمت لګولی دی هغې ته به ځان حواله کړي او کوړې وهلو ته به ځان تیار کړي، کوړې به له بیا ورکوي که هغې چاته معاف نه کړه. نو دا توبې طریقه ده عزتمندو.